حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم صدق الله العظيم. محترم کتونکو ناظرینو رنبای خود تاسو ټولو ډیره شکریا چې تاسو د مونږ ویډیوګانې ډیر په ښه طریقې سره ګورئ، د هغې ډیره مهرباني او شکریا. دویم نمبر دا چې مونږ تاسو ته وخت په وخت باندې د حاضر وخت مسائل بیانوو. په امت کې چې کوم اختلاف جوړ دی، په امت کې چې کوم جدل جوړ دی او په امت کې چې کوم فرقواریت جوړ دی، دا فرقواریت او دا بحث مباحثه او دا مناظره دا اسلام له دومره فایده نه ورکوي لکه څومره نقصان ورکړی دی. کله هم چا نه دی ویلي چې پلانکي سره مناظره وشوه او هغه یو فریق چې دی هغه دا مناظره وګټله او هغه سره دغه بل فریق دا فیصله او دا خبره ومنله. بس هسې د چرګو یو جنګ ته جوړ شي او یو بحث و مباحثه او مخالفت او دغه حتی هغه مخالفت لاړ چې د یو بل وینو ته سره کینی. امام شافعي رحمت الله تعالی علیه نه یو قول را نقل دی، هغه فرمایي چې ما سره چې څوک هغه کوي د ما خلاف خبره کوي، زه یو مسله بیان کم بل یو عالم را پورته شي هغه د ما د مسلک خلاف خبره وکړي بله مسله بیان کړي. اچھا زه کلم هغو ته نه وایم چې تاسو توبه وباسئ، ځکه چې هغه زه ګناهګار ګڼم نه، هغه زه په دغه نیت ګڼم چې یا خو ورته ډبل اجر میلاو دی، کیدای شي د خبره ټیک وي، او یا مطلب چې ورته سنگل اجر میلاو دی. نو په حلال او په حرامو کې چې هغه شی جایز دی ناجایز دی مستحب دی او اکثر په مستحب والی باندې جګړې روانې وي. نو دغې وجې نه ورونو امت ته خو د الله تبارک وتعالی حکم دا دی چې واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، د الله تعالی پر رسۍ باندې منګولې کلکې ولګوئ، ولا تفرقوا او تاسو فرقې مه جوړېږئ. بل ځای کې الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، اے د ایمان خاوندانو تاسو اسلام ته پوره داخل شئ. نو فرقه واریت د صحابو په منځ کې په ډیرو مسلو اختلاف و، خو یو صحابي چرته دا نه ویلي چې د پسې مونځ نشي، یو صحابي دا نه ویلي چې دا د ما د رای خلاف دی، د پسې تاسو مونځ مه کوئ، د تاسو خبره مه منئ. تر دغې پورې چې جنګونه شوي دي، خلک منځ کې شهیدان شوي دي، خو په یو بل باندې د کفر فتوی چرته نه دی لګولي. نو موږ تاسو لم په کار دا دي اوس وخت کې د امت ته اتحاد ډېر سخت ضرورت دی، ځکه چې کافر بار بار د قرآن پاک، بار بار د نبی پاک صلی الله علیه وسلم، بار بار د الله تعالی په شان کې، بار بار د جماعتونو د مدرسو خلاف مختلف قسم بیانونه، مختلف قسم پروپیګنډې او د علماو پسې سپک نظیرې دا کوي. نو موږ له په دغه ټیم کې د اتفاق د اتحاد مظاهره پکار دو، او بیا هغه خلک چې هغه ډېر تشدد کوي په وړو مسلو باندې، دومره تشدد کوي چې د کوپر ټاپې د کیسه خوانه کې د کوپر ټاپې جوړې کړي دي، کله یو کافر کوي کله بل کافر کوي. زه دغه نه دا تپوس کوم چې تاسو دا شته خلک مسلمانان چې د اسلام نه خارج کړل، مسلمان کړي هم څوک کسان دي؟ نه مسلمان کړی هم څوک نه دی، او دا شته مسلمانان هم کافران کړل. دغې وجې نه ورونو کوشش دا وکئ چې اتفاق امت د خوالي او د یو بل د خیرخواهۍ دا سوچ باید چې مونږ وکړو، ځکه چې الله پاک فرمایي انما المؤمنون اخوة، بېشکه مؤمنان خپل منځ کې ورونه دي، فاصلحوا بین اخویکم، خپل ورونو په منځ کې صلح راولئ، خیر راولئ. نو الله تعالی دغه بیان د اتفاق امت لپاره یو قوي ثابت کړي، او الله تعالی د موږ ټول له دغسې بهترین نظریه او فکر را نصیب کړي. امین بجاه النبی الرؤوف الرحیم.